ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. اوس ور لږ زورنه ورکوي چې د خدای دا فیصلې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا فیصلې دا ستاسو دپاره ډېرې بهتري دي. مخکني امتونو باندې چې کوم احکامات الله نازل کړي نو په هغې کې چې کوم لږه سختي وه، په هغې کې چې کوم مشکلات وو، هغه ټول مشکلات او سختۍ مو ترې نه وباسلي. بالکل آسان احکامات مو درته نازل کړي، که بالفرض هغه مو در باندې لاګو کړی وی. لکه یو سړی ګناه وکړي بیا به ځان قتلي، هلو به یې توبه قبلیږي. که دغه در باندې نازل کړی وی، داسې حکم مو درته کړی وی، بیا به درته ډېره ګرانه وه، بیا به په ډېرو چندو لږو کسانو به بیا عمل کولی شو، اکثریت مؤمنانو به بیا عمل نشو کولی. نو چې دا کم احکامات دي دا در سراسر خیر دی، د دې په دې کې بالکل هغه کمی مه کوئ، بالکل د دې نه وروستو کیږئ او شاته کیږئ ترې نه مه. ولو انا كتبنا عليهم، که چېرته مونږ بالفرض که مونږ فرض کړی وی په دې خلقو ان اقتلوا انفسکم، که مونږ فرض کړی وی په دې خلقو باندې هغه احکامات سخت سخت، هغه احکامات شاقه مو پرې را نازل کړی وی او فرض کړی وی، هغې کې یو حکم ده ان اقتلوا انفسکم، چې قتل کوي تاسو خپلو ځانونو لره. لکه بني اسرائیلو باندې چې دا حکم و چې د دوی ګناه به معاف کېږي، هلو چې څو یې ځان نه دی وجلی. د سقي عبادت یې وکړو، د هغې نه توبهګار شول بیا، و الله تعالی حکم وکړو داسې توبه نه قبلو، بلکې هلو به مو توبه قبلیږي چې چا هم عبادت کړی د سقي چې دا قتل کوي، ختم یې کوي. خپل رور دی رور قتل کی، خپل پلار دی خپل زوی قتل کی چې د سقي عبادت یې کړی. داسې نور حکمونه ګناه به یې وکړو چې سهار به راپاڅېد په دروازه باندې به یې ولې لیکلي چې دې یار بېګا دا چل کړی. که جامه به یې پلیته شوه په اوبو باندې نه پاکېږي، دا به کټکې هلو به پاکېږي، دا کټ که اوس بله ټوټه پکې ځان له وګنډه. داسې نور مختلف احکامات نو که دغه مو در باندې نازل کړی وی ان اقتلوا انفسکم، چې تاسو قتل کوئ خپلو ځانونو لره، او اخرجوا من دیارکم، یا وځئ تاسو د هغې خپلو کلو نه، د هغې خپلو علاقو، د ښارونو، د کورونو نه. ما فعلوه، نو بیا به نه وکړي دې لره، دوی به بیا دا کار نه و کړی، الا قلیل منهم، مگر لږو به پکې بیا کړی. که ځنګل وي د زمرو نه خالي کېږي، نو که داسې احکامات وی بیا به هم بعضو پې عمل کو. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې یقینا ما به خپل اولاد قتل کړی، که داسې حکم د الله د طرف نه راغلی وی یا راغلی، زه به ذره برابر نه ځان ته وګورم نه خپل اولاد ته وګورم. حضور صلی الله علیه وسلم چې وله دا خبره واورېدله وی صدقت ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی الله عنه بالکل رښتیا خبره دې وکړه، ته هم داسې کولی شي. حضور صلی الله علیه وسلم یې وفرمایل ځان قتل کوي، که دا حکم الله را لیږلی وی نو وی د ام معبد دا زوی چې دی وی ده به پې عمل کړی. هغه ابن ام معبد، د ام معبد زوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی ده به پې عمل کړی. خواته عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وی دا عبدالله ده به پې مې عمل کړی. وی دا داسې کامل الایمان خلق دی، دا دومره مضبوط خلق دی. و نبی علیه السلام یې وفرمایل دا بعضې خلق د ایمان په اعتبار سره داسې وي
لکه په ځمکه کې دا خښ غرونه چې دي لکه په ځمکه کې چې دا غر څنګه کلک دی او خښ دی نو داسې د بعضې خلقو په دې زړه کې دا ایمان داسې ورخښ شوی وي او د بعضو خلقو ایمان دا بیخي په دې ځمکې په سر چې دا بوټی وي چې معمولي ګوته دې ورسره وجنګېږي او راختلی وي د بعضو خلقو ایمان داسې وي معمولی په روپۍ معمولی په یو سیز په بل سیز د هغې غریب ایمان هغه خطا کیږي خپل نظریات پرېږدي خپل عقیده پرېږدي د خپل نیک عمل نه په شا کیږي د لږ دنیاوي عوض په مقابله کې وي د بعضو خلقو ایمان هغه دومره مضبوط هغه یو شاعر وي تزول الجبال الراسيات وقلبنا على العهد لا يلوي ولا يتغير وي دا دنگ دنگ غرونا دا مضبوط غرونا دا خو به د یو ځای نه زایل شي لرې به شي د دې ځای نه بل ځای ته به لاړ شي وي مونږ چې کوم وعده کړې ده چې د کوم ایمان اقرار مو کړی د کوم ایمان هغه کوم تصدیق مو کړی د الله د یووالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت نو په هغې کې ذره برابر تغییر نه راځي په هغې کې بلکل څه قسمه کوږوالی څه قسمه پوټې کمې په هغې کې نشي راتللی